رحیم د ټولنه لاول خو ستاسو انتهایی شکریا ادا کوم چې را په داسې وبا کې چې آی نن تاسو ماشاءالله خپل په ډاډ زړه باندې خپل کردار ادا کوئ او مو خپل میسج رسوي او حکومت ته خپل आवाज رسوي چې را چونکې د غریب طبقه سره تعلق ساتو په سواد کې غربت هم ده او لاک ډاون هم ده. زه ډېر په افسوس سره دا وایم چې داسې حکومت چې د هغې داویدار مدینې ریاست هم ځان ته وایي نن د هغو عوام په خودکشیانو باندې پرون په اسلام آباد غوندې کې ښار کې یو سړی ځان سوځوي. د افسوس خبره ده دلته په سواد کې وګورو په هر کور کې فاقي دي خلک په ژړا ژاړي. یو اخبار فروش په ډرایور په هوټل والا وابه لاړ د ورځې به ځانه 700 روپۍ راوړي خپلو بچو ته به رزق واچو. نن هغه ځانان په کورونو کې ناست دي او د شرمه چاته ویلی هم نشي چې یاره ما الله کوي. داسې خلک پکې ډېر زیات کم دی چې هغه چا نه خواصومو کې په کار د حکومتي وخت داسې غټ خلک په سواد کې هم ډېر زیات موجود دی چې هغو کم از کم روجې ته یا ازبرګې ته دې ته هم سوچ ونه کړي خپل زکاتونه راوالي خپل نور خیراتونه راوالي او د خیرات نه هټ کې هم د خلکو سره ډېر روپۍ ماشاءالله خو یو لاک نیم روپۍ په دې وخت کې ولګوي نو انشاءالله دې څه تکلیف په پاغو نه راځي څه کمی پکې نه راځي. خو چې زموږ دې غریب وروڼو ته کور په کور باندې ورسي د هغو بې عزتي هم ونه شي او د هغو بیا هغه کار هم روان شي. حکومت چې کوم پالیسي ده هغه بالکل فلاپ روانه ده. دوی موږ به ټایګر فورس روغو موږ به دا کوو او عوامو له به ریلیف ورکوو نو چې زه مړ شم زما بچی ما ته وجاړي او په ما باندې سختې تېرې شي بیا د حکومت پای ریلیف زه څه کوم په ټایګر فورس کوم. په کار خو دا ده چې اوس سخته ده فوري طور په کار چې خلکو د ریلیف پیلو شي هغه د پیکیج په شکل کې کو نقدو په شکل کې خو چې کله ټایګر فورس روغيږي او هغه له وردیانې روغيږي او هغه بیا ګرځي او بیا پکې خپل پردې کوي او بیا پیسې ملېږي زما خیال چې دا وبا به ختمي تکلیف په ختمي. بیا د سواد خلک هم زما په خیال دومره خوددار ناران دي چې یو پیر مزدوري ته ووتل نو کېدای شي بیا دا پیسې هغو ضرورت وهم نخلي او واپس هم کړي حکومت ته چې یاره اوس پې زه کوم نو حکومتي وخت له په کار ده چې په دې باندې سنجیدګۍ باندې سوچ وکړي. ډېر زیات غربت دی په کار ده چې فوري طور آرمي والا راولېږي استادان راولېږي او هغو له نغدي روپۍ ورکړي چې دا په هر کور باندې تقسیم کا او اسانه خبره دا ده چې کم کور ته ځي ور دې ډبۍ چې یاره ستاسو دپاره حکومت دا رالېږلي که یو سړي کر راشني مالداري اب ورته چې را خدای دې شته کا ما ته حاجت نشته مخکې لاړ شه اب مخکې دروازې لري کو مخکې دروازې ته حاجت اب تیوالي کني اب هم دغه سوال جواب کې نو ډیره پاسانه به زما په خیال چې دې کلی کې دوه درې ټیمان نو شي نو په دوه ورځو کې ټول کله کور کیږي نو د ټایګر فورس ته حاجت ته زموږ سره د استادانو یو خو فورس موجود دی غیر سیاسي دي ټول خلکو په یقینوم دی زموږ سره پولیس دی زموږ سره لیوي شته زموږ سره آرمي شته فوري طور دې موږ هغه استعمال کو. په امریکا کې هغو خپل خلکو ته مروځي موږ به تاسو له هر کور ته راشن درلیږو یوې میاشتې دوه میاشتو خو نه ولا فورسونه روغی او نه دا چل کې فوري طور ولولېږل او خبرې ختمه کړه خلک هم په قلار ناسته چې یاره ما ته راشن میلو شو زه څه کوم چې بهر د چا په ګیټ کې ودرېږم څه کوم چې چا پسې ځم. تاسو یقین وساتئ چې کو دا عمل وشو او هر کور ته راشن یا پیسې ورسېدل زما خیال دی چې یو تن بیا بهر نه ټول به په خپلو کورونو کې ناسي او د الله پاک نه دواګانې مو غواړي استغفار به مو وایي دا وخت د استغفار دی د توبې دی او د مونږ دپاره د پکار ده چې مونږ د قرآن شریف ختمونه وکړو نفلونه وکړو. نو مونږ دلته په خپل رزق پسې ګرځو خلک راوځي سهار چې یاره ځانه بچو له اوړه پیدا کړمه چیني پیدا کړمه دوایي پیدا کړمه کو هلته د الله پاک نه سوال وکړمه او خپل ګناهونو توبه وکړمه. نو زما خیال دی چې حکومت بیا هغه آی ډي پیز په شان خلک یې په دې کې اچولی دی په راشن او په دې کې چې دونه خبره هېرې شي او په دې بیمارۍ کې بالکل ماته د حکومت خپله پالیسي ښکاري. دا حالات خو چې دی د ما چې څونه ښه دی دا خو په حال اسانه کې په هفته دوه کې او په دې کې زیله نه شي راتلی او که فرض که اوس که کرپیانې ماتې شي بازارونه کولاو شي نو एकदम چې دی دا کاروبارونه ته چې په حال اسانه کې ونه شروع کېږي او نه دغه کېږي په 2-3 میاشتو کې په 5-6 میاشتو کې بیا مونږ زیله نه شو راتلی او نن سبا چې زیاتتر په دې سواد کې کرایي په کورونو کې عوام اوسېږي زیاتتر کمزوري طبقې دي یو د کلاسپور نوکران دي هغه هم داسې دا سپین روبي زموږ په شان د سپین روبي لکه دا شانتې هر ځای ته تللی راتلی نه شي. نو تاسو څه وایئ چې دوی سره هم خصوصي دغه وشي او بل دا خبره چې مالکانان کور مالکانان چې کم دي هغوی دي دا کرایانې چې دي موجوده حالات کې چې دي مکمل معاف کړی شي د 4 میاشتو لپاره یا 5-6 میاشتو لپاره او بل دا د حکومت لپاره یو اپیل کوو چې زموږ
زمونږ د عوامو د طرف نه اپیل دی چې دا کم موجوده بیلونه راتلونکي دي یا ګیس شو یا د بجلۍ شولو یا اوبو شولو چې دا څنګه چلي دا معقول پکار د دې په باره کې تاسو موږ ته بالکل استاد سره په دې خبره کې بالکل اګری کوم ځکه چې حکومت کو نور هیڅ نشي کولای نو بجلۍ بیل او دا خو دغه پلاس کې دي چې کم از کم یو 2 میاشتې دا بیلم دي خلکو ته معاف کی نو سبب به ما دا بوج نه چې یاره ما خو نن خیرات غوښتو وړول مې وړه راوړل خو د بیل لپاره وسکم نو دا به زماړه مطمئنی چې یاره د بیل خو حکومت معاف کړی دی بجلۍ او د ګیس بیل په کار چې معاف شي او هغه خلکو ته هم چې چا وسواله خلک ته کورونه دي کو یو میاشت هغه کرای و نخلي نو زما خیال دی چې ستندر نه راپریوزي الله به هغه بل طرف ورکی د 2 میاشتو کرای نه چې څو پور دا حالات خراب دي په کار چې هغه د خپل کرایدار نه کرای نه نخلي ځکه چې سړی اوسېږي په غریب کور کې نو ډېر د غربت توجه نه اوسېږي چې دا خپل کوري نو ولې په کرای کې اوسېږي نو چې دا سره کرایه به نه او بیا ورته مالک په سر ولاړ نو دا او په منځ کې بیا خامخا خفګان نه دي نو په کار د چاره څومره وسواله خلک ته چې هغه د خپل کورونو ته کرایه نه معاف کی او کرایه نو په ځای ورته راشن مولېږي چیرې دا خو زما یو خپل کنډري مې ده زما په کور کې ده او ما د حالات معلوم دي چې کرایه وسر نه د سره بنن د راشن صاحب پروګرامي نو په کار د چې دا عملو شي کو دا عملو شي ان شاء الله الله بم رضا شي او زما خیال چې بزبرګ میاشت روان ده الحمدلله روزه هغه نه مخکې به الله پاک ان شاء الله په دې مسلمانانو باندې خپل رحم کوي او دا وبا ان شاء الله ختمي خو کوم خپل عملونه ټیکړل موږ استغفار وي او موږ الله ته توبه طائف شو الو بدا کیږي خو دا ګناونه زموږ داسې سټارټي چې نن دا اتو کالو ماشوم هم دلته محفوظ او نن موږ خپل محفلونه او نن موږ خپل سچ دي هغه جاری ساتو نو بیا کېدی شي چې لدین اخوا زما په خیال د کانو باران نه نشي دا خو یو وبا د دین خو بچو د کانو باران نو بیا ایست ته بچنه الله دې بنګمان رحم وکي ټول تاسو دې چینل په سیاست دا خاص کوم مینت ورته کوم چې د حکومت یو سره مدد وکړي په کورونو کې کېنه او حکومت د پرزور مطالبه کوم چې زمانه خدای ډیماند کوي چې روټ دمروزه خو ته زما حکومت ته زمانن بادشاہي دغل ته زما ووټ زما په طاقت باندې التناسي او زما په سر باندې حکومتونه تعلیم امداد درکې نو دا په کار د چې عوامو ته فوري دور ورسي د استادانو په لاس ورسي د آرمي په لاس ورسي خو په دې کې کم از کم لم لیټ ونه شي نو بیا به موږ د عوامو نه الوګي لکه چې راولي روټ سره وته ته امداد راولېږه کور ته ورسوه ان شاء الله عوامو به زموږ د ټولو دا وعده چې مو بیا نه روټ ته وځو لاک ډاون هم سي چې دا وبا الله په ختمه کې بیا به راوځو ان شاء الله